بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم. قال امام سجاد علیه السلام: علامة المؤمن خمسه. ټولنه مخکې زه د فضبان ولایت دغو زحمتکشو برادرانو څه زحمت کوي دوی زه ډیر مشکور یم. زموږ ته د تبلیغ یوه خار و غمه کاره کړي دی. الله رب العالمین دوی نه دا زحمتونه قبول و مقبول کا. او بیا زه خپلو اوریدونکو ته سلام عرض کوم. د روژې خار و غم میاشته دی، د عباداتو د اعمالو میاشته دی. غواړم څه د مولا سجاد علیه السلام څو علامتونه، څه مولا د مؤمن علامتونه خیلی دی. غواړي څه مؤمن امتحان کې و ازمایش کې دغو علامتو سره مؤمن وکسه و ازمایش که هغه مؤمن دی. اول علامات څه کوم دی؟ څه مولا خیلی دی، څه مولا ویلي دي 15 علامتونه. علامة المؤمن خمسه، 15 علامتونه دي. اول الورع فی الخلوه. غواړي مؤمن امتحان کې هغه تنهایی کې دغه فرزګري، هغه تقوا، هغه تنهایی کې فاته لګیږي. خلکو په مخ کې انسان یو نیم حرکات یو نیم کار نه کوي، ویلې څه دغه ابرو ریزي کیږي، هغه شرمنده کیږي. او مؤمن که چیرې امتحان کوي بیله یو کس که چیرې بیله کمرې کې دی، هغه سره وسیله، هغه سره موبایل دی، هغه سره نیټ دی، هغه سره موسیقي نوره آلات دي، همداسې نوره کارونه څه هغه بیله انسان ته میلاو شي تنهایی کې هر یو شی ورته فراهم وي، هیڅ معنی نه وي. که چیرې داسې وخت کې دی ګناه نه وکړله نو دا مؤمن دی تنهایی کې. دویم شای مولا ویلی دی و صدقتو فی القله. صدقه کم ویلی نوی، یعنی هغه کس هغه نه لري، هغه سره یو شای دی خپل نه لري، خو نه خپل ځان باندې هغه بل مقدم کی، بل ته ویر کی. دوه صورت دی، یو ایصال دی، یو انفاق دی. هغه خپل صورتونه دي، خپل وجه دی. هغه څه ایصال څه ته ویلی شي، انفاق څه ته ویلی شي. خو مولا دریم شی ښیي والصبر عند المصیبه. دریم شی صبر دی. مصیبت وخت کې انسان باندې ډیر مشکلات راشي، که چیرې هغه صبر وکړلو، خدای شکر یې وکړلو، نو هغه مؤمن دی. بیماری ونې راغلله، مرګ ونې راغللو، زوی مړ شولو، ورور یې مړ شولو، پلار یې مړ شولو، مور یې مړه شوله، ښځه یې مړه شوله. داسې صورت کې که چیرې مؤمن صبر وکړو، شکر یې وکړلو، دا مؤمن دی. څلورم شاید څه مولا خیلی دی، څه مؤمن غواړي امتحان کې ازمایش کې والحلم عند الغضب. څلورم شای حلم دی، غضب وخت کې صبر. غصې حالت کې انسان ته که چیرې چا داسې الفاظ ادا کړل، ډېر سخت الفاظ یې ادا کړل، که چیرې هغه صبر وکړلو، تحمل یې وکړلو، دې ته مؤمن نه ویلی شي، دا مؤمن دی. خپل خلخواني سره خاص کر د روژې میاشته دی، مبارکه میاشته دی، په کار دی دغې میاشتې کې انسان صبر وکړي، چا سره جنګ ونه کړي، درگذر وکړي. که چیرې چا ورته زیاړې وکړلې، چا ورته داسې الفاظ وکړل څه د دي دل یې ازار کړلو، زړه یې ازار کړلو، که چیرې دغه وخت کې دی حلم نه کار واخیستلو، دې ته ویلی شي مؤمن. عظیمه میاشته دی دوستانو. پنځم شاید څه مولا خیلی دی وصدق عند الخوف. رښتیا ویله، که چیرې تا ته خوف یې نه وي، ډار ویلی نه وي، خپل صورتونه دی هغه څه کومو وختو کې ته ځنه ځایو کې هغه استثنا شوي دي، څه هغه کې ته رښتیا نشي ویلی، ته درویغه ویلی شي. خو که چیرې تا ته په نافې ویلي نه وي، موږ کسو ځنه وختو کې د ایمو تاسې علاقو کې څه مظلوم سره
ډیر ظلم کیږي، خاص کر مرکو جلګو کې که چیرې یوه طرف ته جلګې کې چا ونیوړل یو سړی، هغه طرف په پیسې ورته راغللې، ډیمان ورته وشولو، دغه مظلوم سره بیا بیا انصاف نه کیږي. دغه جرګې والا بیا دا نه کسي چې زه دې طرف ته یم دا مظلوم دی، نه خپلو مفادو دپاره خپلې ګټې دپاره بیا دغه وخت کې درویغ یایي. که چیرې دغه صورت کې دې رښتیا وویله، مظلوم حمایت یې وکړلو، دې ته ویلی شي مؤمن. یو بل شی به زه عرض کوم، څه مولا دې یایي څه د مؤمن ټولو نه عظیمه نښکه هغه د بل درد دی، د بل درد احساس کوله دی. خاص کر کورمې کې زه به دا وایم غریبانو، یتیمانو، کونډو بورو او هغه شهدا چې هغوی مو باندې ډېر احسان دي، هغوی وجې نه ایمو تاسې ناموس مو تحفظ کې دی، اوسه پورې دین باندې قربانۍ کړي دي، مذهب باندې قربانۍ ور کړي دي، خپلې ځوانۍ قربان کړي دي، د هغوی بچي، د هغوی خلخانه که چیرې تاسې سترګې وغړوئ بازارو کې هغوی سوال ته ناستې دي، هغوی لسونه اوږده کړي دي. که چیرې دغه صورت کې هغو مالدارو او دغې میاشتې کې عظیمې میاشتې کې څه هغو یتیمانو سره یې مدد وکړلو، یاد وساتئ الله رب العالمین په نظر کې او د اهل بیتو په نظر کې دا صحیح مؤمن دی چې د بل چا درد ورسره وي. امید دی چې الله رب العالمین به مو تاسې نه د عملونه قبول و مقبول کړي. الله رب العالمین مو تاسې ته د نیک اعمالو توفیق عطا کړي. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم.